دمارو اللہ ته رجوع کی. اللہ د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشاله کی. بخاری شریف کی حدیث دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردنوش خوراک سامان او به ارس پراتی او دی یو صحرا ته لاړ، دی ستړی شو، د اس د کوز شو، د خوراک سامان او به ارس په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو او د اس نه کوز شو نو دی له خوب ورغلوده شو چې دی را پاسېده نو اسې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم، زه خو د دې بیابان نه وتیم نشم، دا خو ډېر اوږد بیابان دی، دی کې خو زمري شته، دی کې خو ماران شته، خماران شته، دی کې خو هر قسمه شرمخان شته، اوس به څه کېږي؟ دی غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نه شي، نه اوبه شته اوبه په اس ولاړ، نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ، دی د جن نه مایوسه شو، ستړی شو، وږی شو، تږی شو، جن نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو. دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خاصې مرم راشه دی خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چېرته سا رانه ووته، خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګهانه سترګې وغړولې اس ورته خوا کې ولاړ، د اس زر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل او مقره د خوراک او سامان پې پروت دی، جون ورته میلو شو، جون خوراک ملو شو، اوبه ملو شو، اس ملو شو، دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وی اللهم انت عبدی وانا ربک، الله ته مې بندی زه دې رب یم، نه په غلطۍ نه خولې نه ووتل، د خوشحالۍ نه، د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ وي سړی پې نه کافر کېږي، دومره خوشحاله دی چې وی الله ته مې بندی زه دې رب، مطلب دا ته مې رب زه دې بنده یم او په ما مهربانه شوې. وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی، الله د مسلمان په توبه د دې سړي نه زیات خوشحاله دی. الله لیکن مونږ توبه نه وباسو، مونږ هسې د قصده توبې وباسو، توبه 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 دا د قصده توبې دي. توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا، الندم توبه، دا مې نه وې کړې څه خبه یو، دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم، او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا په دې ګناه خو ته نیول کې خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې. درې خبرې صبح در کف توبه برلم دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما. ډېر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه اړه کې هماغه ګناه پرتی، شیطان وایي زه ښه مې غرق کړی، ښه مې برباد کړی، ښه مې غرق کړی او ښه مې برباد کړی. نو زما وروڼو توبه به وباسو، خو په سچه توبه به وباسو. الله بل لار زموږ نشته، مونږ څوک و الله سره، د الله عذاب سره هېڅ هم نشي کولی، هېڅ هم موږ نشو کولی. مونږ به توبه وباسو رب العالمین ته، په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې څه دي دا به زموږ د ګناه د وجې نه وي، الله مونږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي. الله په توبه بیا خوشحالېږي. زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف د بیت الله نه په مکه کې د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کړي نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بند شي. دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کړي. هسې د ذکر په بنیاد که سړی طواف کوي او دی پکې لبیک وایي نو څه منع نه دی. ذکر په هغه لبیک نه، د ذکر په لبیک اللهم لبیک خدای دې تا ته حاضر یم. نو دا سړی لګیا دی طواف کې، خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور الفاظ د خولې نه وباسي د وی لبیک. یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې ده به وی لبیک، د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک، دا نه قبلېږي. نو دی بزرګ تپوس وکړ د دې سړي نه، وی ته دا اواز اورې چې تا ته کېږي؟ وی یو تا خو چې زه په هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم. وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک. نو دی ورته وی بیا څه له دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري څه له کوې کړاو څه دپاره کوې بیا کې دپاره د تصفا اعلان راځي چې نه قبلېږي. او ته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی د ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی او زه ورته لبیک ویم. نو دلته خو واقعي نه قبلېږي ځکه ما ته اواز راکړي چې نه قبلوم. نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم، هلته ورته لبیک چغې ووایه
ما ته خو دا در معلومو دلته رالم دا بیت الله د خدای کور دی دا در معلومو دلته رالم چغې ورته وم دلته یې نه قبلې بل وښایه بل خوا ځمه پرېږدم نه زه به دقه چغه وم چې لبیک لبیک الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وې لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک ګوره بنیادي څیز دقه دی توبې مقصد دا دی کله کې عاجزي راوله خدای معاف کې که نه معاف کې زه به تا ته سجده لګوم الله بخې که نه بخې د تا نه معافي به غواړم الله که شړې ستا د در نه نظر یو عالم وی په لاره روان یو ماشوم مور راوایسته د دروازې نه بار دیکه کوي رخ شه اخوا شه دی ماشوم د مور ډېره زیاته نافرماني کوله لږه نه ډېره زیاته نافرماني مور ورته نصیحت کو خدا ماشوم نه سمېده اخره کې د مور دی ماشوم د کور نه بار راوست تا مال لشي کړه دې راله پوخ زه مکه وته کوم زه مکوا ته زه نه کوم زه خو دې برباد کړم مال خو جون تباک عذر کېږه چې زما د کور ته بیا را نشي زه بل کار کوه دا ماشوم داسې سمند دی لاړ نه او دا ماشوم جاړي مور ورته ورجلنده کړ دا ماشوم واپس راغی چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښود او جاړي وده شو لږ ساعت پس مور څه کار پسې راووته چې دروازې کړو که چې وکتل نو ماشوم اقا سلګۍ په خوب کې وایي او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچی وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحم دله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونه بچې ما څو ځله پوه کړې نه ځې که نه ما خوشحالې خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ کو ښکلی کو خاورو سره یې اوچت کو خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ماله ما بیماریم راولي تاله به زویم وجني تاله به رورم وجني تاله به مورم وجني ته په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې به غل راشي خزانه به هم دنه یوسي تکلیف به هم دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل نه چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې زه خپل کار کوم مورې چې د مصري سره به کار کوم زه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړک پرېوځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوا واپس کین او رب العالمین ته سر کتک الله معافي غواړم الله کته ما ځان نشړې نظر الله کته ما لری کې نه لرکېګا الله کته په ما تکلیف راوست مسخري کړې دي الله کته ما نه مال بغل راغی بل شي راغی بل شي تکلیف دی راکو ار سچ را سره کې استاد در نه پریدم قسم په خدای دغه مور نه د خدای رحم لري